او زه دوه خبرې کوم پلیز په دې دې مانه نه رمباړي خفه کېږي دا زما حق دی چې زه ویم که اتا ورور پسې چا خبره وکړه به ډېر خوش بې غیرته انسان که د اتا په شانتې تاسو جوړ شولی وای زه به ستاسو ټول عمر د خپو خاورې به یم زه به ستاسو غلام یم چې ښه مو نه کېږي چاته بد مه رسوئ د اتا ورور نه زه خبر یم زه ورسره په تماس کې یم صحیح ده قسم په خدای وادرې که دا څونه خدمت دا خپل ژوند چې د دې غریبانانو دپاره وقف کړی دی دا څونه منډې ترلې وایي که داسې تا وکړي زه ستا غلام ګرځېږم خو که اوس دې نه کېږي په یو چا نیوکه مه کوئ د هر سړي خپل خدای او خپل وادرې د خپل اسلام او خپل ایمان یې پوه شئ تاسو په چا پسې بې ځایه نیوکې مه کېږئ چې اتا ورور داسې وکړه او پلانکي داسې وکړه خوش یې غول خورئ تاسو چې دا کارونه کوئ یو انسان په خپل مسلمانتوب مه پښیمانه کوئ زه قسم قرآن خورم وادې ورېدي چې دا تا په شان سړی ولاکه بل پیدا شي خپل ګیر او خپل سر یې سپین کړی دی غریبو خلکو دپاره خپل ژوند یې وقف کړی دی خپلې منډې ترلې دا تاسو ته داسې اسان کار ښکاري الله مې په سر دی خدای پاک مې د لوی کې نه راولي ما د قرآن وایي وادې ورېدي هر سړي کور ته رسېدل هر سړي ته حواله کول هر سړي ته وادې منډې ترلې کول دا سړی تنګ والله ستړی کېږي خسته کېږي زه ته قسم قرآن خورم ما چې دا خپل ځان ولیدو ما په اتا باندې شکر ویسته زه دا تا ورور سره په تماس کې دا ټولې خبرې مبرې د هغه یو اکاونټ هم بند شوی د هغه په شان سړی ولاکه ته پیدا کړې ستا په شانتې خو نه دی چې لایف کې راشي وادې ورېدو کښېني ډوسې ولي په ده او په هغه غیبت وکړي